کالجونو کې هم ډېر پروتي جماعتونو کې هم ډېر پروتي کنزول ایمان په د پاسه لیکل نه خو کنزول ایمان نه دی رنزول ایمان دی د ایمان کینسر دی د ایمان چې کمزورو کینسر دی هغه آیاتونه لیکلي او په آیاتونو لاندې حاشیه کې به خپل خبره لیکلي خپل خبره لیکلي تحریف التاویل کی آیاتونو کې چې کمزورو غلطی معنی وي چې کوم آیاتونو دوا درې معنی جوړیږي دیو لګي نو داغه هغه معنی وای چې کومه غلطه او داغه د سوچ خدمت کیږي هغه صحیح دي د دیابینو چې کوم امام اهل سنت ته مولوی سرفراز خان صفدر ګوګړوي هغه یو ځای کې چې کله زمونږ د امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت تذکرہ کئی نو دے دا اعلی حضرت سے بارکی وائی کہ وہ علم حدیث میں کمزور تھے لیکن باقی علوم کے ماہر تھے دا امام اہل سنت بارکی دی وائی چپا علم حدیث کی اعلی حضرت سے کمزور دے خو لیکن پا باقی علوم کی دی ماهر دی نو دا کم چې اوله خبره ده چې دی په علم حدیث کې کمزور دی نو دا د مخص یو خپله دعوه ده خو بلا دلیل ده او دا په بغض رضا باندې دالم ده دا خبره ورنه چې کله د امام اهل سنت 33 جلدونو باندې مشتمله فتاوی رضویه یو مومن مسلمان راوالی او دا علم حدیث مهارت چې امام اهل سنت ته رب ذوالجلال څومره ورکړی دی نو بیا فتاوی رسائل داسې دي چې هغې کې د امام اهل سنت په علم حدیث باندې چې څومره کامل طریقې سره رب ذوالجلال امام اهل سنت ته مهارت ورکړی د دغه رسایلو نه د امام اهل سنت هغه په فن د علم حدیث کې چې څومره مهارت رب ذوالجلال ورکړی هغه د دغې نه هغه حاصلېږي خو لیکن د امام اهل سنت چې کوم په علومو باندې مهارت دی هغه دکه د امام اهل سنت مخالفین هم منلي او بیا بالخصوص د امام اهل سنت چې کوم فقاهت دی هغه هم دکه اغیارو دغه د امام اهل سنت دشمنانو په خپله باندې تسلیم کړي د امام اهل سنت باره کې د دغه د یابینو یو تنظیم دی او دغه تنظیم چیرمن مولوی محمد احمد لودیانوی هغه چې کله د اهل تشیع باره کې خبره کوي چې د دې خلاف چا څومره فتاوجات لیکلي او چا څومره فیصلجات لیکلي چې کله د دې تذکره کوي وایي د 1400 سال داسې فقهای امت فتاوجاتو کې فیصلجاتو کې د دغه اهل تشیع روافض او شیعگانو رد چې کړو کله دغه د فقهای امت تذکره کوي په دغه فقهای امت کې په 26 نمبر باندې د امام اهل سنت تذکره کوي او د اعلی حضرت امام احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت تذکره کوي دی ورته اعلی حضرت صاحب هم وایي امام اهل سنت ته او ورسره چې کله د امام اهل سنت تذکره کوي نو ورسره امام احمد رضا خان وایي امام هم تسلیمي او په دې موضوع باندې مستقل یو کتاب دی محاسن اعلی حضرت بزبان علماء دیوبند تقریبا په 120 صفحاتو باندې دا کتاب مشتمل دی نو د دې نه دا پته لګي چې رب ذوالجلال امام اهل سنت ته څومره فقاهت ورکړي هغه فقاهت د امام اهل سنت دغه د یابینو په خپله باندې تسلیم کړو ځکه تذکرې هم کوي ځکه په 26 نمبر کې چې کله د امت د فقهاو تذکره کې نو 26 نمبر کې د امام احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت تذکره کوي او ځکه امام اهل سنت ته چې رب ذوالجلال فقاهت څومره ورکړی دی هغه د دې نه پته لګي امام اهل سنت چې کله د تیمم بحث شروع کوي فتاوی رضویه کې نو 311 امور ذکر کوي په دغه 311 امور کې